ماشاءالله دا چې دی نو مسجد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی او دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قبر دی دا او دې سره دا نور شهیدان دی او هغه طرف ته مکتبه ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه صحابي دی کوم چې د محمد رسول الله خاص خادم او نبی علیه السلام لبه تر دې پورې چې د اوداسه وبم برابرولي یو ځل نبی علیه السلام قضای حاجت نه راووت او بار اوبه پرتې وي. نبی علیه السلام ویل د اوبه چا ایښودلي دي؟ ویل د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ایښودلي دي. نو نبی علیه السلام وله دعا وکړه اللهم علمه الکتاب، یا الله د خپل کتاب علم وله ورکړه. په پوره دنیا کې چې رئیس المفسرین ورته وایي نو هغه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی او دا د هغه مرقد دی. موږ دا ملګري دلته راغلي یو، اسلام حاجي صاحب موږ سره راسه دی، نور ملګري موږ سره راسه دي او دې ځای ته راغلي و. الله دې د ټولو مسلمانانو دې ځای کې نصیب وکړي. الله دې د ټولو مسلمانانو اتفاق، اتحاد، ورورولي، مینه، محبت نصیب کړي. الله رب العزت دې مسلمانان چې چېرته دي د پریشانو غمونو کړاوونو په امان کې وساتي او الله دې هر یو زموږ مسلمان نور حاجي او معتمر جوړ کړي. جزاکم الله فی الدارین خیر.